نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ز ټولو اول د جمعیت علماء اسلام څومره کارکنان دي هغه ته د جمعیت علماء اسلام طرفنا د زړه د کومینه مبارکباد ورکوم چې په دومره یو مشکل حالات کې اور د دغه موجوده کوم حکمران دی د دغه فرعونیت په دغه حالات کې هم تاسو د جمعیت مرګتیا وکړه، تاسو د برګ جنډې مرګتیا وکړه اور هر طرف نه د پیسې زور وو په 20,000 باندې په 10,000 باندې یو ووټ خرڅېدو. خو بیا هم زه د جمعیت جان نثارانو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې هغو دومره لویه مقابله وکړه اور زه دا درته وایم چې دا ګټلې جمعیت علماء اسلام دی، دا بل چا نه دی ګټلې، دا جمعیت علماء اسلام ګټلې دی. خو زه یو پیغام ورکوم، روز اول نه ما سره د خپل پارټۍ مشران ناستي، روز اول نه د ما ناره دغه دی چې امن 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 گزاره کوئ، امن طریقې سره کار کوئ، امن خراب نشي. اور په کورم ایجنسی کې د علماء کرامو یو رول د امن په حواله سره دغه خانانو نوابانو امن نه دروستله، دغه همیشه خلق جنگولی دي، دغه همیشه د پروپاګاندا په بنیاد باندې د پیسو په بنیاد باندې په صدې بازار کې څه مظاهره شي دا سپین پګړی راوځي، دا په ځان باندې زیاړې تیروي، هر څه شی تیروي، امن د پاره خبره کوي، حکومت سره د تعاون ورکوي. نن کوم دا ارو ده، دا بدماش ارو راغلی دی، د په شا باندې د پی ټی آی حکومت ولاړ دی، د خلکو ته دلته دمکې ورکوي اور په خپله دغه ما سره عین ګواه موجود دی چې کوم اوټونه دو ریجکټ کړي په هغه کې 16 اوټونه د جمعیت علماء اسلام هغه صحیح راووتو اور په خپله ننه ناستي د پی ټی آی مرګلیو سره ناستي اور په خپل سر باندې د کوم قانون دا اجازت ورکوي. د ایم پی ریاض انتخاباتو کې د ریکاونټ لپاره درخواست ورکړی شو، مونږ سره ومنلو، ټولې حلقې مو کلاو کړې، دا څنګه قانون دی چې په 2018 کې مو ټولې حلقې کلاو کړې دي، په 2019 کې مونږ ټول سټیشن کلاو کړي دي اور نن چې ته ماته یې نه صرف 25 کلاویږي، صرف دومره کلاویږي، اوس یې مشکوک کړو، اوس که دا ریکاونټ وکړي اوس لګیا دی ورکې خپل غلطي وباسي، په خپل سر یې بکسي د یو نماینده څومره نمایندګان دي، ما سره ادګل منګل دی کوم د لیټر ورکړی دی، ما سره عنایت دی کوم د پیغام ورکړی دی، ما سره ټول ما سره ملک سیف الله دی کوم د پیغام ورکړی د، نه امیدوار شته هلته کې او نه د امیدوار نماینده شته هلته کې، دو په خپل سر دا بکسې کلاو کړي دي. لہذا مونږ دا اعلان کوو لکه څرنګې مونږ وزیر اعظم نه دی منلی، څنګه مونږ دا دعوه کوو چې دا وزیر اعظم دا جعلي وزیر اعظم دی، اندرنګې د کورمې په تاریخ کې دا بدترین داندلي وشوه، دا جعلي سیټ دی، دا په هیڅ صورت باندې مونږ نه برداشت کوو که هر څوک په دغه سیټ باندې راغلو په دغه صورت کې لکه کومه کاروایي شروع ده دا به د کورمې نماینده نه وي. زه کارکون ته پیغام ورکوم چې د جمعیت علماء اسلام سحر وختي نه دلته ناسته د امن مظاهره کړې ده، خبرې ورسره وکړې، په خبرو خدا پوی نه شو، مونږ مشاورت جری ده ان شاء الله العزیز مشوره سو وشي د احتجاج طرف ته به هم وځو، د چاپلار د مونږ لیاري نشي بندولې، کاغه د کورمې ډیسی ده، کاغه د کورمې انتظامیه ده، راشه ته دا دم کې ما ورکوا چې ما انسو ګیس تیار کړي، ما پولیس تیار کړي، نه بدلته تو نه بد دا پولیس وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.